نبی اکرم صلی الله علیه وسلم روایت کې دا راځي چې دغه شپه چا په قیام تېره کړه او دا ورځ روژه ونیوه د مغفرت بشارت په حدیث کې موجود دی. نو د پیلنسي په شپه باندې عبادت او د پیلنسي په ورځ باندې روژه او د هغې نه مخکې وروستو چې کومې روژې دې میاشت کې نیوی شئ زیات کوشش او ترغیب دی کې احادیثو کې راغلی دی خپل وس وکئ درود شریف ولولئ. د شعبان مبارک میاشت د مابین د شپې فضیلت. حضرت المؤمنین وی چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم یوه شپه چې د ما په نوبت و د شپې راویښه شوم چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم مې په څنګ کې نشته. نو پسې راووتم د خپلې حجرې مبارکې نه چې راووتم چې دی ایدرې مبارکې د صحابه کرامو ته جنت البقیع ته تللی د یخ طرف نه راروان ده. نو راته وویلې تا څه خیال ده په دا ویرېدې چې الله او رسول به په تا ظلم وکړي د تا حق به په نورو باندې وخوري؟ دا په جواب کې ورته ما ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ما ګمان و چې ته به بعضې نساو ته ورغلی. دا من ظلم خیال مې نه ده، غیرت انساني ده. غیرت دا چې د یوې بلې بنې په منځ کې هغه یوې سره د میړه تعلق لږ جوړېږي په بله باندې خفګان راځي. بشري صفت ده، غیر اختیاري ده. دا غیرت راته ودرېدو چې کیدی شي ته بلې ته ورغلی. او هلته خو د دې یقین هم و چې رسول الله تعالی اجازه ورکړی تؤوي من تشاء منهن وترجي من تشاء. قسم خو په ده نشته، ظلم خو نشته، خو لورونه خو هم نشته چې دې په نبت بل چاته ورځي. بیا نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ربي کریم نزول کوي د شعبان په نیمه کې سماع دنیا ته، مغفرت کوي اکثر تر عدد تر شمیر د ویښتانو د میږو د کلب د قوم. د کلب قوم ډېرې رمې درلودې. د دغه رمې د ویښتانو په انداز ګناوې معاف کوي. چې یو بهترین شپه را روانه ده، ما وی دا به دې خلکو ته ووایم دا قیمتي شپه ده. غریبانان هم یی، مریضان هم یی او خفم یی، او څوک چې مالدار دي نو هغوی سره خو ډېر فکر دی د فقیر نه چې زه غریب نشم. نو دا 15 شپه د شعبان دا قیمتي شپه ده. دی کې الله جل جلاله ته راپورته شئ او 100 رکعاته نفل به کوئ. صحابه به 4 کاره په دې شپه کې کول. یو به منځ کو پکې، دویم به د قرآن کریم تلاوت کو، دریم به ذکر کو، څلورم به درود شریف ویل. لکه دا اوږده شپه ده نو چې مونځ هم پوره که تلاوت وکئ، تلاوت باندې چې ستړي شوئ بیا درود شریف ووایئ، ذکر وکئ. او دی 15 ورځ کې رسول الله مبارک فرمایي چا چې په خپل اهل باندې پر اخیر راوستا، بازار ته لاړې که نه ډېره غوښه دې واغسته، وریجې لکه سړی چې مېلمنو ته ډوډۍ کوي داسې انتظام دې برابر که کور کې خپلو ماشومانو ته ورته مېلمانه دي. او په دغه ورځ باندې دې پراخه روزي او رزق خپلو بچیانو ته ورکه. رسول الله مبارک فرمایي ای زما امتی ستا چې راتلونکې څومره کال دی دې ټول کال کې به الله در باندې پراخي راولي. او دویم چې د دغې شپې ځانګړتیاوې علما کرامو ذکر کړي دي، وجه ورته دا ذکر کوي چې د دې شپې ډېر زیات نومونه دي او ډیروالی د نومونو دا دلالت په فضیلت او په بهترۍ د دغې شپې باندې کوي. هغه نومونه چې علماو خپلو کتابونو کې ذکر کړي د دغې شپې نو هغه کوم کوم دي؟
یو د هغې نومونو نه علما کرام لیکي دغې شپې ته لیلة البراءت وی د براءت شپه او دې شپې ته د براءت شپه ولې ویلی کیږي ځکه په دغه شپه باندې وروستو حدیث مبارک درته ذکر کوم حدیث مبارک کې راځي چې الله تعالی ډیر کسان د جهنم د اور نه خلاصوي او هغوی ته براءت په برخه کوي د دې وجې نه د شپې ته د براءت شپه ویلی کیږي بل نوم علماو چې د دغې شپې ذکر کړی دی نو دې شپې ته لیلة الدعا وی دا د دعا شپه ده او دا به هم وروستو حدیث مبارک درته ذکر کم چې د رب العالمین د طرف نه آواز راځي او د مخلوق نه غوښتنه کیږي د حاجتونو د غوښتلو نو په دغې اساس باندې دغې شپې ته لیلة الدعا هم وی دا د دعاګانو شپه ده دریم نیم چې علماو د دغې شپې ذکر کړی دی نو دې شپې ته لیلة القسمت هم وی دا د تقسیمونو شپه ده الله تعالی خیراتونه پکې تقسیموي او رب العالمین نصیبی پکې تقسیموي په دغې اساس باندې د شپې ته شپه د قسمت ویلی کیږي